جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره محمود جان بابر ستاسو خدمت کې ځل بیا حاضر دی. زمونږ نن د ډېرې ورځې بعد بازارونه یو ځل بیا پرانیستی شو. مونږ وکتل هغه خلک چې چا ویل چې په کور کې د رزق درک نه لګي هغه دومره ډېر خلک شاپینګ ته راووته چې خلک حیران شو چې آیا مونږ هغه خلک چې چا سره په کور کې د خوراک دپاره څه نه ځکه چې په بازارونو کې مونږ کتنو زیاتر خلک د مزدورۍ دپاره نه راوتي د سودا اخیستو دپاره زیات راوتي او سودا به سوه ډېرو ځایونو کې پکې خلک ښکاره شو چې هغوی د اختر دپاره سودا اخیسته. یقینا چې دا ډېره زیاته ضروري وه خو دا چې کومه بیمارۍ کومه تیزۍ سره روانه ده دې وخت چې کوم ډیبیټ روان دی نو هغې کې دا ښکاري چې خلکو ته پکار دی چې په خپل ځان باندې یعنی د سمجوتې نه کار وانخلي خپل صحت ته خیال وساتي. دا خو د نن اسې یو خبره وه خو یو نوې خبره مخې ته راغلې ده چې په دې باندې زمونږ د صحت پوهان لګیا دي مسلسل خبرې کوي چې آیا په دې ټول پاکستان کې خیبر پښتونخوا ولې زیاته متاثره ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا پېښور ټولو زیات ولې متاثره دی. په دې باندې ما یو ډیبیټ کې حصه اخیستنو په هغې کې پته ولګېده چې تېر 30 کالو راسې دلته چې کوم حالات تیر شوي دي چې هغه موږ د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ یا چې نور کوم معاملات دلته تیر شوي خلکو باندې چې کومې سختې تیرې شوي دي نو هغه سختو کې په خلکو کې دلته هغه بیماری راغلي دي چې کومې بیمارو سره د دوی وجودونه دننه کمزوري شوي دي. موږ وګورو نو د شوګر بیماری زیاته شوې ده، موږ چې وګورو نو بلډ پریشر زیات شوی دی، د هغې نه علاوه هایپرټنشن د مزغو چې کومې بیماری دي دا هم زیاتې شوي دي او نور د خلکو ژوند هم چې کوم دی هغه په ورزش کم شوی دی نو د خلکو ژوندونه چې کوم دي نو هغه رنګې نه دي چې څنګه د یو صحتمند انسان وي. نو موږ ویل چې موږ د دې لږه جایزه واخلو چې اخر دا پېښور ولې په دې ټول پاکستان کې او د پېښور نه ګیر چاپېره چې دا زموږ ښارونه دي یقینا چې نورو ښارونو کې هم زیات نقصان کېږي لګیا دی خو جایزه خو اخیستل پکار دي که نه چې اخر دلته ولې خلک دومره په اسانه باندې یعنی راشي او وفات شي او دلته د زیات د خلکو د وفات کېدو ریشو ولې دومره زیاته ده. اوس چې لږ ساعت مخکې چې کله مونږ کته نو موږ ته پته ولګي چې په پاکستان کې ټوټل 1,000 کسان چې کوم دي هغه د کرونا نه متاثر شوي دي چې پکې 600 یعنی 90 چې کوم دي نو دا وفات شوي دي. دا ټول پاکستان دی. دې کې چې بیا موږ وګورو نو ټوټل چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وفات شوي دي نو 250 دي. دا بالکل چې تاسو وګورئ نو د نیم نه لږ غوندې کم دی یعنی د ټول پاکستان کیسونه یو اړخ ته مرګونه یو اړخ ته دا بل اړخ ته. بیا د دې نه علاوه دلته چې موږ ګورو نو نن چې کوم وفات شوي دي خلک نو هغه 12 دي. دلته په خلکو کې یو بل ډیبیټ هم روان دی هغه دا دی چې آیا دا خلک چې کوم دي دا هم د دې کرونا نه مري او که نه دوی ته نورې بیماری وي دا چې دوی ته کرونا وشي نو دوی د هغه بیمارونو وفات شي. دې کې ډېر ټیکنیکلیټیز دي، دې کې ډېر داسې دي چې ځکه چې موږ ډاکټرانو سره کله خبرې کولې نو هغوی موږ ته ویلي چې موږ سره تر اوسه پورې خو د کرونا څه علاج نشته خو چې دا کم خلک ډېر زیات کریټیکل وي چې دا کله اسپتال ته راوستی شي او د دوی شوګر ډېر های وي د دوی بلډ پریشر ډېر های وي د دوی چې نورې بیماری کمې های وي نو هغه چې کوم دی دې ته زیات نقصان رسوي. او موږ ابل ورځ یو پروګرام کړی اسپتال کې د هغې نه به زه هم زه تاسو ته یو ساټ ښیم چې تاسو به هغه ګورئ چې هغې کې هغه یو ډېر لوی ډاکټر صاحب ډاکټر نور وزیر صاحب چې هغه د دې خلکو علاج کې لګیا دي هغه څه ویلي د علاج په هکله باندې. خو اول به زه تاسو سره خو زه به تاسو ته اول زه به داسې کوم چې زه به تاسو ته زما چې نن کوم مېلمه دی هغوی سره مخکې هم چې کله دا د کرونا دا ایشو شروع شوی وه نو ما هغوی سره پروګرام کړی نو خلکو هغه ډېر زیات خوښ کړی ځکه چې د هغې خبرې ډېرې ساده وي او دومره ساده وي چې خلکو د هغې نه ډېر څه زده کړو خلکو هغوی ته هم دعا وکړو خلکو ویل چې موږ ته د کرونا سره د جنګ کولو دپاره یو نوی همت میلو شو. نو ما یو ځل بیا کوشش وکړو چې زه هغوی سره بیا خبره وکړم چې هغوی راشي په ټوله دنیا کې لیکچرې ورکړي. زمونږ د پاکستان یو ډېر لوی نوم دی زمونږ فخر ډاکټر خالد مفتی صاحب ما سره بیا یو ځل موجود دی. ډاکټر خالد مفتی صاحب چې کوم دی سایکیاټریسټ دی چې کوم دی د مزغو چې کومې بیماری وي د هغې علاج کې مخکې هم راغلي دوی تاسو ته یو وظیفه هم خولې وه دوی چې هغه سلسلو سره هم د دوی تعلق دی ورسره دوی د بیمار د علاج دپاره هم تاسو سره خبرې کړې وې. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني تاسو وخت راکړو تاسو راغئ کور مو ودان مهرباني مننه. نو ډاکټر صاحب دا خبرې ما چې کومې چې مونږ تر اوسه پورې اورو د پېښور او د ګیر چاپېره ښارونو چې کله مونږ موازنه کوو او مونږ دا تېر د 10 کالو حالات چې ګورو نو دا خلک دومره ولنریبل شوي دي چې دوی باندې که معمولي بیماري هم راځي نو دوی به زر بیماریږي او دوی ته به زیات نقصان کېږي. په دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ یو ضمني خبره به زه وکړم زر هغه ستاسو د پروګرام حواله سره چې وړاندې تاسو پروګرام خپل ویورز لا کتلی نو ساوث امریکا نه مال 2 کال راغلی جوړه برازیل او یو بل ملکو
او دغه شانتي یو یورپ نه 2 کاله یو کې نه نو هغه مان هم دغه تاسو کول چې تاسو هغه ډاکټر چې د محمود جان سره پروګرام کې راغلي ډاکټر محمود جان سره ډاکټر محمود جان کوم شپچریست بهرحال دا تاسو یو کامیاب ډېر خجي الته خلک ګوري او جی بر سره موضوع برازو او جی نو دا تاسو بریو کې د کې لکشانته دا خبرو نه لکشانته وزن باور کو خبره دا دی د کې شک نشتا چې دا خراب بیماری دی نمبر 1 د کې شک نشتا چې ډیر کم د بابت کې خلکو لا پته دی د کې شک نشتا چې ډیفرنٹ ساينس دانان ډیفرنٹ ویوز لري د کې شک نشتا چې اوس مې کې تقریبا مې باندې چې کوم برټش میډیکل جرنل کوم د یونیورسيټي اف لندن رپورټونه دي هغه ما وکتل چې را ایشینز چې دي زیات دي سره بیماری سره تعلق لري او نظر کیږي زیات ډیث شوی دي دا ټول شی موږ انالیسز وکړو نو موږ یو ترتیب باندې جوړ راځو ترتیب دا راځي چې آیا خلک چې کوم د سره کورونا سره مړ کیږي او وی ایج ډیوایډ کو 50 نه لاندې 50 نه وړاندې 50 شپېته نه وړاندې او شپېته نه زیات نو خلک زیات هغه شپېته زیات عمر والا خلک یا 55 ته زیات تک مرګونه شوي دي په خاور کې چې کوم رپورټ راغلي دي نو دا د کې شک دا چې کسان ډېر بیمارو هر یو سړی چې هغه 50 یا 55 کال وشي نو تقریبا زیات کسان 80% کسان چې دي دوه درې بیماریاں ضروري شوګري بلډ پريشري دغه شانته جوړونو دردي نور تکلیفونه وي نو دې په وجه سره کسان زیات ولنربل دي او هغوی معمولی هغه باندې ټینشن راشي جسمانی یا ذهني نو هغه ټول بیماریاں یکدم راښکار شي هغه لوي ملټي اورګن فیلور او دا یو داسې خراب مرض دی چې دې کې دا خصوصیت دی چې یکدم دا ټول نظام د بدن خراب کی مو خالی دا اورو کنه چې ټوخه راشي تبا راشي او فیفړو خراب کی دا خبره هدي او دینه زیات دی خبره دینه زیات قران چوي دي نو اوس مونږه دا ګورو چې یاره دا د کې ډیر کسان چې دي د هاسپټلز کې نن سبا تاسو لاړ شئ ټلیفونونه زه په خپل ما یو سپیشلیست ته ټلیفون کړو نو هغه چې دی نه ګوري ټول کسان او پی ډي باندې د کسانو ګڼ کسانو صحتونه دونه خراب دي چې بچو نه والا تر هغه پورې نو پی ډیز باندې نشي کتلې مختلف وجوهات ته نو بیماریاں خو اټ سیلف زیاتېږي شوګر زیاتېږي بلډ پريشر زیاتېږي او هغه چې کوم وخت دا ټکور کې کینی هغه د پاره پات نشتا بهر لاړ شي چکر ولګي یریږي او پکارم دی چې هغه خپل حفاظتي تدابیر وکړي نو هغه سره هغه ایمیونټي یعنی قوت مدافعت کم شي او تاسو هغه خبره وکړو ریسرچ بیس خبره ده چې هغه کنټریز دنیا کې چې چرته مستقل سټرس راځي ټراما راځي د وار مثلا فلسطین مثلا سوریا دغه شانته سیکنډ ورلد وار کې یونایټډ کینګډم او یورپ اون هوس چې زموږ ملک دیش کالو سنوي کالو نه مستقل ټراما دی دلته سسد ندي شوی هغه په وجه سره زموږ اول به خلک ویل کنه ډاکټر صاحب اول به خلک ډیر پریشان او کور نه بچ څوک وته ک زنانه به وته ک سړی به وته د کور ټول خلکو سره به غم چې اوس بار بم خلاص شي پته نشه چرته بم خلاص شي پته نشه چې دی واپس راځي کنه به راځي پته نشه چې څه چل بکیږي هغه پته نشته چې کم دین خلک ډیر زیات وي کمزوري کړی دي او دا پته نشه چې کم دی د نن په کرونا کې هم راغلی ډاکټر صاحب تاسو سره خبره روانه ده خو د دې خلکو ماته ډیر زیات میسجز را لګلو چې مونږ ته لګ هغه اوخه چې د دې علاج څه دی نو ما ابل ورس چې کله په تاسو خو د خلکو یقینا چې دماغي لحاظ سره د علاج کې هیلپ کوي خو ما الته هسپتال کې چې کله تاسو کړو نو هغه ماته د علاج یو خبره کړو زه به تاسو نه تاسو کوم خو زه یو کلیپ چلوم به تاسو سره خبره کوم چې هغه لګ وګورو اول خدا دی چې وینټیلیشن خو ته صرف د سپورټ ورکوي چې د اکسیجن او صاف پورا کې د جراثیم چې دانه کم نقصان کوي هغه خو علاج نشته یعنی دا علاج نه کیږي دلته د علاج چې کم د سپورټ یو ټریټمنټ ورته وایو سپورټ یو دی مطلب سره چې اکسیجن ورته پورا کوو دته چې کم اوبو نمکیات واجت وی هغه وی چې کم سو فار په څه باندې داسې
غیر متصدقه علاج دی چې هایدروکسیکلوروکوین دی ایزیترومایسین دی یا پلازما دی داسې خاص ثبوت نشته دی ورکو اوسه پورې د جراثیم خپل دغه نشته نو دی چې کم په سږي کې ورانې کوي سږي کم خرابوي هغه خو چې کم دی موږ سره علاج نشته دی. ډاکټر صاحب د خلک په دې خبره باندې نه پوهیږي چې څنګه د ډاکټر صاحب دا خبره وکا چې کوم خلک هسپتال له راو هم رسولې شي د هغې علاج نه کیږي د هغې صرف کیر کیږي لګیا دی. تاسو په خپله په ټوله دنیا کې لیکچرې ورکوئ قریبا ما اورېدلی چې شپېته اتیا ملکونو ته تاسو تللی په دغه رنګې کیسونو کې تاسو په هغه کوئ دا چې اوس دې وخت کې د سوسایټي کوم سټیټ اف مایند دی او دا چې خلک څنګه دلته ژوند تېروي لګیا دي په دې کې د دې نه د وتو دپاره څه داسې ریمیډي شته څه داسې لار شته؟ ګورې چې د ډاکټر صاحب چې کوم خبره کړې ده جوړې نور وزیر صاحب نو هغه ډېر ټیک خبره کړې ده لیکن د دې علاج خو نشته چې بالکل د دې دوايي ورکی خشي او تاسو وګورئ هیستوري نو ډېر وایرسز راغلي آی فلان کی ویکسینونه جوړ شوي لیکن علاج نشته. علاج ډېر زیات وایرسز دنیا کې نه راغلي هغه سره سب نقصان کیږي سب پریشانی کیږي ضرور راځي ورسره دلته کسان چې هغه وینټیلیټر باندې دي اخو یعنی هغه کې اینڈ سټیټ یعنی 98% چې دی هغه 2% چې د دوه کسان بچي لیکن هغه زیات ځوان کسان یې چې موږ نن وکتل ډېر خفقان والا نیوز و چې شهید زموږ میجر صاحب جمهور نن کوتل تورخم بارډر باندې هیڅو شانتي او ځلمه سترونګ سره شهید شو هغه موټیویشن نمشتا بدن ټیک دی نو اخر د وایرس کې څه خرابي خوي د څه تیزی خوي نو تیزی خپل ځای باندې ډیر زیات دی کدا خبره خلکو له مخامخ لراشي او خلک دې کې چې کوم چې به ګویانی کوي هغه بند کی صرف د دې رڼا کې چې میجر سے پشانت ظلمه ځوان سترونګ هغه شهادت ورکو هغه چې دی اوس موږ سره نه دی په دې کورونا وایرس سره نو اني باډي هر یو سړی چې دی کا هغه خپل ځان حفاظت نه کوي هغه سره هم هر داشل کې دي شي خوف نه پیدا کوم ډاکټر صاحب خوف خبره نه ډاکټر صاحب لیکن اس جرا پکار ډاکټر صاحب یو سوال دی کنه سوال دا دی چې څنګه تاسو هم وایي چې یو انسان ته دا وایرس وشي نو هغه وایرس خو علاج نه وي خو دته چې کوم نقصان رسي دته هغه نورو بیمارونو رسي نو خلک نن دا سوال کوي چې آیا دا مونږ چې کوم څومره خلک تر اوسه پورې د دې دنیا نه لاړ وفات شو دا د دې وایرس د لاسه لاړه که د دې بیمارو د لاسه لاړه دا بیماری خو الریډي په مونږ کې شته نو مونږ ولې احتیاط وکړو نو خلک دا خبرې یو بل سره کوي د دې نه به دا خلک څنګه خلاصېږي؟ مامو جان دې باندې ډېر سټډیز شوي دي او ورلد وایډ سټډي شوي دي موږ سره ټول یعنی والیومز اینڈ والیومز دي زیات کسان ایجډ کسان دي او هغه ویسٹ کې خو ډېر زیات ایجډ وکړه 90 80 ته خو ایجونه زیاتي لکه چې ما مخکې ویلو چې هر بزرګ سړی چې عمر زیاتي سنه سب بیماریاں نه 15 شپږ درې څلور ضروري ولا هغه کسانو کا هغه بیمارو سره راځي او هغه بیماریاں محکم علاج نه وي شوی یا مخنیوي نه وي شوی هغه ډېر زیات خرابېږي ولې چې وایرس خو توڑ پوڑ کوي یو ینګ سړی دی ایکسرسایز کوي هغه خوراک سم کوي هغه سوشل ډیسټنس سم ساتي کوشش کوي او خپل دفاع مضبوط دی موټیویشن مضبوط دی ډیپریشن بیماری ورنه نشته نو هغه چانسز د بچ کېدل ډېر زیات دي 90% هم زیات چانسز بل کس چې څنګه چې ما ولنه زنوول مشر دی او دا تکلیفونه دي نو خو مور او اسم بیمار دي نو غلا یو جټکا پکار دي لیکن سټډیز چوي دي 90 years old even 87 years old یو بل هغه درې څلور سټډیز چوي دي چې او کینسر پیشنټ هغه کې وایرس چوي دي او هغه ورنه بچ چوي دي او یو خبره درې واړو کې مشترک وو چې هغه کې موټیویشن ټو لیو او هغه لایف سټایل ډیر خو خپل لایف سټایل هغه ډیر خو او موټیویشن ټو لیو and they said I'm going to live او زبا د سره مقابله کوم او زه بچ کېږم نو هغه دې باندې د دې فیر ځان باندې دون نه دی اچولې چې هغه مرګ نه مخکې هغه یعنی اون یریږي او چې زبا ژوندې پاتې کېږم په هر صورت زبا ژوندې پاتې کېږم نو هغه سړی بچ شي ډاکټر صاحب یو بل سټډي راغلی و کنه
تاسو چې کله ما سره پروګرام کې راغلی په هغه ورځو کې یو نوې سټډي راغلی په چاینا کې چې دا وایرس په پاکستان کې د اپریل په اخرنو ورځو کې کېدې شي چې دا کمزوري شي دا ختم شي یو دا سټډي راغلی و بل نوې خبره راغلی ده په دنیا کې خبرې کیږي چې 12 مئی یعنی سبانه چې کومه ورځ ده نو په دې کې به وي دغه کېږي یو سیاره به راځي او په دنیا کې چې څومره وایرس دي نو کېدې شي چې دا قابو شي او دا کنټرول شي او په دې کې کمې راشي ستاسو علم په دې حق باندې څه وایي زما د سیارو باره کې دونه علم نشته لیکن دا وایم چې دا تھیوري غلط ثابت شو سیارو والا سیاره د وایرس سره اس کا نشته داخل کوله وینا پکار دي کنفرم خبره ده علماء هم ډېر پکې خبرې کړې دي نور کسان چې کوم ماهرین فلکیات هم دي چې دا یو تھیوري دی او دا د یو طرف له بو سایټ وکړو او دویم خبره تاسو ویلې دي هغه باندې لګیر شو څه چاینا کې سلور یونیورسيټي ریسرچ کړو چې د اپریل په اخره کې پاکستان کې دا وایرس کنټرول شي او نور نقصان به نه کوي ورجی هغه چاینا کې او هر یو ملک کې چې کوم دا وایرس دی زی نو چې کله دا وایرس زی هغه دا سټډي کړی دی چې خپل حیثیت خپل جسمانی ساخت نوې کې تجربه کې نوې شانتي شي که یو ساخت یو وخت کې یو شکل یو شانتي دی بل ملک کې بل شانتي شي دا د دې دا صورتحال او بیا دا سوچ راغلی او هغه وخت کې میډیا باندې میون بعض کسان د ګورنمنت والا چې کې دي شي چې زموږ ایشیا کې دا راځي نیټ راغلي دي او دونه خطرناک نه سونه چې خطرناک دي د دې حق کې او منفي فلحال څوک اس نشي ویلې ځکه چې فلحال دا وبا د روان دي دا مسله چې موږ یو طرف دیو او فردر سټډي وکړو لیکن ځکه چې کس دا وایم چې نه دا تھیوري صحیح دی او دلته به دا شی کم راځي د دې حیثیت به کمی دام غلط دی او کدا وایو چې نه دا ډېر زیات خطرناک دی او هغه نه زیات به خطرناک شي چې دا خپل حیثیت تبدیل کړي دي دا به موږ ساينس ته پریدو دا خبره به ساينسدانو نه پریدو او دا موږ به ښکار شي البته دا وایم چې اسی تاسو ګوره چې دا پارشل لاک ډاون او سمارټ لاک ډاون کې چې کوم ریزلټس راغلي دي هغه زما خیال د دونه خراب نه دي سونه چې ما مقابله نیویارک کې وګورئ انته خاري او فیسیلیټي موجود یا یونایټډ کینګډم کې الته خو بیسټ سرویسز اویلیبل دي هلته والا نیشنل هیلث سرویس وغیرہ بهترین هغه دي لیکن یو خدا خبره ده زموږ خودونه سرویسز د شو ورکولې سټیل زموږ ګورنمنت زموږ ادارې زموږ حالت دومره بد نه دی خدای د مقابله کې دا تاسو وایي چې د هغه په مقابله کې زموږ حالت لغوندې خدای لکه د خدای و موږ دینه फायदा غشتل پکار دی موږ ډاکټر صاحب دا حالات خدي ډاکټر صاحب ما سره اوسې خجی لته وخت شو د ورکوټ شاندمي ګرانو کتونکو رازو ډاکټر صاحب سره نور خبره هم کو وخت شو دمه رازو دمه نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله مونږ د نن پروګرام موضوع دا و چې یو طرف ته لګیا دی په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې لګیا دي خلک زیات متاثر کیږي د وایرس نه بل طرف ته بازارونه کلو شو او خلک لګیا دي به احتیاطي هم کوي او بل دا هم ګورو چې کوم خبره مونږ ته مخکې بکې دي چې بس نوی ریسرچ زرا روان دي تحقیق روان دي او د دې بس حل وروزي نو هغه حلونه سمره راوتی مونږ ډاکټر خالد مفتی صاحب نن بیا منمه دي هغه سره زما خبر روانه وي ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره کوله چې د دنیا چې کوم حالات دي او زمونږ چې کوم حالات دي نو دا تاسو کمپیر کول کنه نو په دې باندې بلګراته لګا خپل رائے براته لګرا کوي وای جی زمونږ حالات چې د دنیا نه ډېر مختلف دي کافي حد پورې زګو مختلف دي چې دلته اکونومیک سچويشن اقتصادي حال ټیک نه ده زمونږ دلته کثرت اولاد دی فیملی پلاننګ نشتا زمونږ یو معمولی کور وړو کې کور کې دوه درې فیملیز اوسېږي او ورسره زمونږ د خاریو کې وي د دې مقابله کې زمونږ د کلو والا ژوند چې د لکه دی دویم شی چې زمونږ د خلک کې دي او تاسو مخکې شروع کې وویل چې دا ډېر صدمات نه تیر شوي دي ډراما بامبینګ وغیرہ اخوا دیخوا زلزلهجات دا ټول خبرې
نو دې سره زموږ خلکو کې هغه شانتي قوت مدافعت نشته څنګه چې د ویسټرن خلک دي دا اوس لندن کې خاص طور باندې خبرې کیږي او نن ما یو هغه وخت چې زموږ دا البته لندن کې هغه ریسرچ کوي چې نېشنل هیلث سروس کې زیات کسان ایشین وفات شوي دي پاکستانی ډېر زیات کسان او جی ما بلس په دې پروګرام کړو چې پاکستانیان زیات وفات شوي دي البته او جی بالکل نو یو بل خو موږ دا وګورو چې پروټیکټیو میکانیزم مشته کدا دا تھیوري بالکل کریکټ هو نو خدا نه خواسته موږ بدلته زموږ حال نیویارک په شانتي وو یا یو کې په شانتي وو هغه نشته بیا هم دلته موږ سره یو پروټیکټیو خبر آشتا پروټیکټیو خبره دا چې زموږ فیث ډېر سټرونګ دی خدای باندې زموږ علما ډېر د وخت کې تعاون کوي ایون کا ډېر جماعتونو ماده سره لیدلې دي چې خلک الته با فاصله ساتي هغه ساتي زموږ خلک چې دي هغه د بغیر موز نه پاتې کیږي دا هر څه چې ورلوي کمشران دي کا کشران دي اور کې کورونو کې راځي د زموږ کور ته موږ جمعیت لندزو نو تراوی بندوبست موږ اته کور کې کړی دي نو وړو ماشوم به نو هغه نوې کلچر پیدا شوی دی چې بابا جمع وکړه کو نو اوس دا بچي دوباره څنګه چې موږ ماشومانو همون کور کې ویل چې بابا جمع وکړه کیږي اوس ماشومان دوباره وایي چې جمع کړه کیږي نو مذهب چې دی دوباره خپل ځان خي اعاده کوي الله پاک دا غواړي موږ نه دا خولې دی چې ګوره هر شی یو تدارک کیشتا یو طرف تکلیف وي بل طرف راحت مشتا او راحت چې دی د الله یاد کې دی سکون چې دی خدای نوم کې دی او دا خلکو سره ښه کارونه کوي او تاسو دا مو کتل چې دې روزه کې خلکو ډیر زیات خیرات وکړو زما خیال نه دی چې یو قسم د سې زمو صوبه کې یا خاص طور باندې پیښور کې چې دې لاک ډاون ورځو کې هغه وګه تګي نو خلکو ورلا هر څه زړه د اخلاص سره هر چا خپل اخلاص کړی دی نو دا ټول کوالټیز مونږ کې دي او یو کوالټي کمې دي چې لکشانته مونږ خپل ځان راغونډ کو او هغه اس او پیز باندې عمل کو سونه کولی شو چې ګورنمنت مونږ لخی سوشل ډیسټنس دی خاص کو لګي نو مونږ خبر ډیر زیات دې کې زیات ان شاء الله تعالی نه بخراب ډاکټر صاحب مونږ هم لکه چې دا کم حساب کتاب را تخکاری تر اوسه پورې په پاکستان کې 620 کسان تر اوسه پورې د دین وفات شوي دي نو چې مونږ وګورو نو د دنیا ډیر داسې ملکونه شته چې هغه یورپ کې د دې په یو ورځ کې به د دینه په ډبل باندې په الټا کېدو تر اوسه پورې په پاکستان کې به دومره میشتو کې شوي دا هم ډیر زیات انکریجینګ خبره ده او تاسو مې چې د خلکو په خوده باندې ایمان وي او خلک خیرات هم کوي او یو بل هیلپ هم کوي او گزاره هم کوي لګیا دی او یو بل ته ډیر جوختيږي هم نه خو دې سره بیا موږ ګورو لګیو چې خلک حکومت نه یو ګیله کې دي دوران کې ماته یو میسج راغلی دی هغه وایي چې حکومت کوم کرنټینا سنټر جوړ کړی دي هغه ته چې څوکلاړ شي نو هغه ټیک مینو بیمار شي او الته مړ شي تاسو په خپل د ګورنمنت یعنی غخونی برخه خونی خو تاسو په خپل د څنګه ګوري ګورنمنت چې دا څنګه هندل کوي لګي آیا دا ټیک دی زویم چې ګوري دا یو نوې تجربه او نوې وباو نو دا ګورنمنت ایمرجنسي کې کوشش وکړي چې دا ټیکل کی لیکن چې تک کرنټینا خبره ده نو بغیر د فیو کرنټینا لکه د اسماعیل خان والا د علاوه نور کرنټینا حالات ډیر خراب دي کرنټینا کې خوراک سم نه ملایوي کرنټینا کې نور حالات هم ټیک نه دي او خلک یریږي او د دې یری په وجه سره د بیماری الته نزيد ډیر کسان ټیسټ نه کوي او چې ټیسټ وکړو بیا به کرنټینا کې الته واچي هغه کور خدي نو زه هم چې تاسو په دې ټي وي چینل توسط سره زه د اولنې خو د حکومت صوبه سرحد ډیر زیات عزت کوم او وی مبارک ورکوم چې وی ډیر کارم کړی دي او فرنٹ لاین ډاکټرز هر څه لیکن مینجمنٹ کې د کرنټینا مینجمنٹ کې بالکل واضح طور باندې مشکلات موجود دي او دي او ویله پکار دي چې دا شی نه دي ډاکټر صاحب یو نوې شی راغلی دی کنه چې خلک د ته سازشي تیوري په نظر باندې ګوري او سو کوئی چې یو ملک د تنزانیا د هغه صدر را پاسېدلې دی او هغه د کرونا ټیسټ چې کوم دی نو د دې کټس په یو داسې زناورو باندې هم اپلای کړی دی په فروټو باندې هم کړی دی او دغه ټیسټ کړو د انسانانو هم کړی دی او د ټولو ټیسټ پازیټیو راوته دی او خلک هغه زینه د خلکو په ذهن کې دا شک راغو
چې دا کوم ټیسټ کیږي لګیا دي نو دا د کټس کې څه چل دی او دا خو یو سازش دی دا خبره پکې دی ورځ کې ولې راشي ورې دا سازش تھیوري چې دی کله دې پورا انالیسس وکړي او ټول شروع نو سازش تھیوري چې دی هغه 100% چره ټرو نه تنزانیا مثال موږ څنګه نشو ورکولې چې هغه باندې ساينټیفیک سټډي نه دی شوی صرف د تنزانیا صدر صاحب چې دی هغه گفته ده نو خالي گفتو باندې خو کیسه نه چي دویم خبره ده چې دا یو مسله شته یو بل مسلم دی کې دی چې تاسو نو ویل کا اجازه ترا کوي زه وایم چې خلک وایي چې دا مین میډ دی یا نیچرل دی نو د کې ټول دنیا د وخت کې ډیوایډډ دی زه وایم چې هر څنګه چې دی دا یو تکلیف دی دا یو وبا دی د کې شک نشته عوام نه پکار دی دا سازش دی یا نه دی دا بیماری دی البته د دې علاج کوم ملکونو کې شروع کیږي څنګه شروع کیږي هغه متعلق موږ سوچ کول شو لیکن که پاست هیستوري وګورو نو د کولرا علاج او د طاعون علاج دا نور ټول بیماریاں چې دي هغه چې کله علاج ویکسینونه دریافت شوی او سمال پاکس هغه ټول ویسٹ کې دریافت شوی او بیا دلته موږ استعمال کو ټي بي زما خیال دی دا تھیوري چې دی زه په خپل ذاتی تور باندې د سازش تھیوري نه مطمئن نه یم البته خدای پاک موږ له د سازشیانو شر نه بچ ساتي همیشه سازشیانو کې یو شر ضرورت دي او بعضی وخت سره له خیال راشي چې یو ملک دی هغه کې دا وبا ډېر کم راغلی دی سلولی زی لیکن موږ غور سره تل وګورو نو یو په هغه آبادی کم ده یو هغه عوام ډېر زیات کوآپریټ کوي او نیویارک یا الته کوآپریشن کم او عوام غړاوه او الته وړو کې کورونو کې زیات خلک اوسېدو نو الته دا شی زیات ښکار شو زه وایم موږ په دې مقابله کې اوسم ډېر خوش قسمت یو چې هغه لیول باندې نو ورسېدلې موږ لا کوشش وکړ دې چې همت وکړو او موږ دې سره ډېر ټیکټفلی خپل ځانم بچ کو بل خلکو لم بچ ډاکټر صاحب د مخکې به تاسو د دې خلکو علاج کول کنه کله به چې نور مشکلات زلزلہ راغلی و سیلاب راغلی او دهشتګردي راغلی و ملک کې حالات خراب وو چې کوم به ذهني مریضانو هغه تعداد به زیاتېدو د هغه شدت په د بیماری زیاتېدو اوس د دې بیماری دراتلو نه پس چې زمونږ په دې کام کې چرته ذهني بیماران زیات شوي دي کم شوي دي او د دې څه صورتحال دی وکړي جی مامو جان صاحب وړاندې انټرویو چې ما کړو تاسو له شروع کې نو هغه کې موږ سره څه ډیټا نو کې لیکن ډیر کم خلکو کې دا معلومېدو چې واقعي دي خوف شکار دي او انگزایټي بېچیني بېقراري او ډیپریشن راغلي اوس موږ لا زیات خلک را روان دي اوس زیات خلک دي او تقریبا هر دویم کس دا دی چې بلکې every almost 90% 60% خلک تم زیات چې کوم اوس پرې مریضان راغلي دي څه طریقې باندې کورونا نه متاثر شوي دي مثلا یو سړی یو کس دی چې already بیمار دی چې شایزوفرینیا یا دې سخته بیماری ذهني صحت خراب دی هغه کې نوې خبرې راځي او وایي چې ما باندې چې کورونا پرې خېده ما کورونا ما سره خبرې کوي سو کورونا مریض دی هغه مالا خرابور غواړي دغه شانته چې کوم سنسټیو خلک دي واهمي خلک دي هغه بار لاسونه وینځي ځان خراب کی سکین خراب کی ریشز خراب کی یو دریم شی ډېر ضروری شی وایي چې هغه د هغه له وایي چې سومېټیک انگزایټي یعنی هغه جسم بالکل ټیکی لیکن هغه ذهن کې یو هغه هایپوکندرایسس موږ ورته چې دا بیمار ما دا زمازړه خراب شو دا زمازړه فیر کیږي دا زما سر خراب شو هغه شاید د کې ډیر زیات څه واښوي دي او هغه وجه سره د ایمونټی کمیږي یا شدید قسم بېچینی بېقراری بېخوابي او سوشل سایډ باندې وګوره نو خلکو کې کورونا کې خپل یو جنگ جګړې کېږي بل طرف خبرم زده چې بچو سره وخت لري اچانک سچلو شي کور کې یو کس یو زنانه یو جنې یا مشر خاص طور پر مشران هغه لاسه چلو شي هغه لاسه شیخ کار کوي هغه کنفیوز شي بلکې دا سم شوی دي چې نوې سمپټمز راځي اچانک یو کس چې د کمزور ځان لا محسوس کوي او ورځي خلک وایي سم نشتا لیکن بیا چې هغه وډی نو هغه لا کورونا شي کورونا سره بالکل تړلې شوی دی منټل هیلث
دا تاسو چې هغه نفسیاتي تور باندې په ځان باندې خبره حاوی کی چې ماته اوشوا نو ځکه هغه ته اوشي حالانکه هغه ته وینا خو هغه په خپل مزغو باندې دا خبره دومره سوره کی چې هغه ته دا اوشي. زبر دا خبره لک شانته د څه بوین چې بالکل تاسو سکړې دي چې نفسیاتي تور باندې دوی شکست خورده شي هغه نه شکست وکړي هغه تصور نه هغه خوف نه هغه شنه چې وی یاره دا خو قیامت نږدې دی د دې اوس پر علاج نه راغلي او بس زمونږ باري براشي او زمونږ بس ما نمبر دی او زموږ د دنیا نظم پوښم ډاکټر صاحب ما سره اوسې پروفیسور صاحب وایي چې د او یو ورکوټ شان دمه وخت بیا راځو تاسو سره خبرې کوو ګرانو کتونکو مون سره اوسې راځو دی او دمه نه بس جی په پروګرام کې ځل بیا هر کله زمونږ درون منما ډاکټر خالد مفتی صاحب ما سره موجود دي. ډاکټر صاحب پروګرام اوس په ختمېدو باندې اړخ روان دي. زه به یو ځل تاسو کوم چې مونږ نن درې سلور میاشتې مخکې چې کله کېناستو نو دا وبا اله په شروع باندې و نو مونږ به د دینه د خلکو ته د طریقې خولې چې په کومه طریقه به تاسو د دینه کم متاثر کیږي او تاسو ته زیات نقصان نه رسی. اوس سلور میاشتې بعد چې کله دا وخت تیر شو نن به هم تاسو خلکو ام هغه طریقه خی کنه نن به لګونتي څه بدل طریقه وي چې لګونتي خواله راغلي دي کنه شدت راغلي دي تاسو په هغه طریقو کې بس څه فرق راغلي زموږ طریقو کې فرق نه دی راغلی ځکه چې هغه سایکوفیزیکل او فزیکل ایکسرسایزز چې ما کولیو او ا فزیکل ایکسرسایزز پاپولر شو موږ خپل هایو پیشنټ خپل زموږ سره مرګري او سایکولوژیست او کسان هغه خلکو له خپل مون په خپل کور کې مکول نو هغه ډیر زیات سپریډ شو. دویم خبره چې کوم زیات اهمیت والو هغه چې کوم بچاو تدابیر اپ ټول ګورنمنت وای هغه نه علاوه سپریچوال روحاني تور باندې کوم التا مونږ خپل پراپر طریقې سره خدای سره زموږ کنیکشن چې دی کنیکټ وځان داسې موږ کوو او خپل منځونو نه پس ساده غوډه مونږ یو دعای حاجت یا حاجت موږ او دو نفل کو الله تعالی نه سجده باندې لاړ شو او جاړو یا الله تعالی ډیر زاره سره خدای پاک له لاسونو اوچت کو وغیرہ غواړو چې یا الله دا بلا مونږ ختم کړه یا الله زموږ ټول حفاظت وکړه او مخکې بداوي چې ټول دنیا حفاظت وکړه ټول انسانانو حفاظت وکړه او بیا خپل ځان یاد کو نو الله تعالی چې کوم وخت تاسو بچا له دعا کوي نو هغه دعا تاسو له حدیث شریف کې راغلي دی نو صحیفو کې چې هغه تاسو نه راځي نو سترونګ فیث چې دی ډېر ضروري شی دی. دریم خبره ده چې تاسو عادت چې دي تاسو ډیلی روټین که تاسو سره نږدې یو څه پارک دی او الته سیف دی او یا پټی دی یا کلو کې آسان دی یا اور اخو دې خو خشاو کې ماخام ټیم باندې تاسو نه غواکو کوي هغه ډیر ښه خپل کور کې چمني کوي سم نه نو هغه ایکسرسایزز چې ما لاست ټایم کولیو چې هغه یو لسل داسې وکي یو لس 11 ټایمز او بیا ستړي شي نور سره نو بیا دا ایکسرسایز وکي دا وزن او داسې او لوی ساواله پوزه نه ساواله لک بند کړي خدا واسه نو دا شی ډیر ریفریشینګ دی ډیر دی زما خیال دی چې دا شیونه ډیر خدي ما خو مغه خبره کړو او زه وایم چې دا خبره جاری پکار دي سره د صفائی سره د ماسک سره د سوشل ډیسټنس. نو ډاکټر صاحب دا وهم او دا یره بس څنګه ختميږي د دې لپاره به لغزر مونږ ته وای مونږ سره اخرنه یو منټ پاتې دي چې دا کم خلک یې ریدلی چې عجیب سوچونه کوي چې زه خو بیمار شوم مال خو چلو شو پیریان را د ښکاری او دا ټول د دین وایرس راتلونه پس شوی دي دا خلک سوکي یاره یکدم ما یو مختصر شیخ سوچونه یا سایکولوژیکل طریقې چې دي هغه خدا دي چې هغه په ځای بل خیال راوړه زما تجربه کې دا راغلي دي چې فورن آیت الکرسی وایي آیت الکرسی وایي یو ځل فورن هغه آیت الکرسی اول اخر درود شریف. دویم شاید دا دی چې ډېر زبردست مجرب یو
عالم دین یو وظیفه مالا اجازت ورکړو هغه دا و چې اول درود شریف وای درېزل بیا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 21 مرتبه او بیا غینا پس یا الله یا لطیف یا الله یا لطیف 42 ټایمز 42 مرتبه او بیا غینا پس درود شریف دې منځ کې استاسو یرا فیر بالکل پکار دې چې غیب شي خوشوي جی او هغه کني ماشومي یا شي ویلې نو مور رور خور هغه بل ور باندې لکه چې زموږ دا هغه دمو کی ور باندې چوفو کی دا دم چوف چې دی دا غشانته دم نه دی چې غیر څه فائدہ دي یره دا زموږ خپل مذهب دی خپل روایت دی او دا خلکو دې باندې ډېر کارونه کړی دي سورۃ الرحمن ډېر زبردست شی دی سورۃ الرحمن دی اوري اخو یورپ بهر ځای کې هغه باندې تجربه شوې دي چې ایون نان مسلم التوحید او مریضان فقیر ډاکټر صاحب ډېره مهرباني تاسو وخت را کوله غوښنه موږ د نوي حالاتو مطابق خبرو کا موږ دا وکړه چې په زیات ټولګ زیات متاثر دي خیبر پختونخوا کې ولې زیات تر خلک د دین متاثر دي نور پاکستان په مقابله کې خوش قسمتي ده چې په پاکستان د نور ملکونو کم متاثر دي خو چې دلته کم خلک متاثر دي په هغه کې خیبر پختونخوا په خبر ولې زیات متاثر دي په دې باندې موږ ډاکټر خالد مفتی صاحب سره خبرې کړې هغه نور هم نوې طریقې او خولې د ژوند کې مخکې تلو لپاره د ویرې ختمولو لپاره سبب د نوې پروګرام نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخت پورې ما ټول خلک په دعا کې یاد ساتئ الله پامانه